الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين 49 نمبر آیت ہے سورة الحج دلتا صداقت رسول ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چې الله پاک حق پیغمبر دی یو طرف ته صداقت رسول شو چې د الله حق پیغمبر دی او دویم طرف ته د دې خبر ذکر شو چې پیغمبر دی خدای نه دی معبود نه دی بلکې د الله پیغمبر دی افراط او تفریط یو چیز د حد نه زیاتول افراط دی او د حد نه کمول تفریط دی خپل مقام باندې پرېښودل انصاف دی عدل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله پاک بنده دی او رسول دی په تمام مخلوقات کې د الله په ټول مخلوقات کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه غوره دی د خپل مقام دی او د الله بنده دی بنده معبود نه دی معجزات پیش کول دا د الله کار دی نو پیغمبر په لاس باندې معجزه پیش کړي لیکن کار د چا دی د الله کار دی دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل پیغمبرۍ سره سره الله جل جلاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زبانی د دې خبرې وضاحت کوي چې پیغمبر هم ما او صرف پیغمبر ما صرف پیغمبر یعنی د پیغمبرانو علاوه که تاسو زمانه د نور چیزونو توقع ساتئ چې دا کار وکړه دا کار وکړه دا کار ولې نه کوي نو هغه د الله کار دی زما کار نه دی قل ورته وایه یا ایها الناس ای خلقو انما انا یقینا لکم تاسو د پارا نذیر يرون کې ما مبین واضحا تاسو د پارا يرون زما ډیوټي دا چې دا کار مکوه کنه طالب الله عذاب راکړي تا ته تکلیف ملاوي شي دنیا کې رو پتا باندې سخت راشي او قیامت پر ورځ باندې الله تعالی دوزخ ته بوزي بس زما ډیوټي پورا شو اوس پاپه له څوک عمل کوي او کنه کوي زما کار دا نه دی چې هغه په زور منې کړم د ګناه نه انما انا یقینا لکم تاسو لپاره نذیر يرونکې ما مبین ښکارا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وارثانو کار او د امت کار هم دا دی چې د غلطۍ نشاندهي وکړي امت ته اوس په خپل عمل د امت کار دی فالذین پس هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل نیک کوي کومو کسانو چې زما خبره ومنله ایمان راوړ یقین وکړه زما په خبره باندې او خپل اعمال برابر کړو
لهم ددید پارا مغفرت بخندا ورزق کریم او رزق دیر عزت مندے آمنو وعملوا الصالحات ایمان رو او عمل نیک کی ددید پارا بخندا تاسو پوئے گئے اشکال میں نے کون شوئے چې ایمان راوړل د عمل صالح کې د بخښنې ته ضرورت شته نه پوهېږئ تاسو بخښنه خدا راځي چې ګناه کړی سر دماغ کار نه کوي ناول نه خو خو د چې چل دی ایمان راوړل او کار کوم دی عمل صالح دی نو د لپاره بخښنه د هغه بخښنه ته ضرورت دی بخښنه خو هغه سره پکار دی چې هغه عمل صالح نه کوي پوشو بشکل کنه شو پوه دیده که از یکم اکتال اشاره دی خبر تدا چې آمنو وعملوا الصالحات 100% څوک نشي پوره کېدی 100% ایمان او عمل صالح باندې څوک نشي پوره کېدی دنه په تقاضای بشریت څخه غلطۍ نه کوتاهي نه کېږي هغه ته الله هسې معاف کوي خو چې بالعموم دی ښه سړی بالعموم دی څه شي ځان د ګناه نه بچ کړي عقیده کې شک کړي او د نیکیانو کوشش کړي د ګناه نه د بچ کېدو کوشش کړي او چېرته ګناه کې شي د هغه توبه وباسي بخښنه وغواړي د الله نه چې بالعموم ښه سړی عام طور ته د کار نیک اعمال وي نو که چېرته کله ناکله د نه چېرته غلطي وشي که نه نو هغه ته د الله پاک څه کړي معاف کړي فالذین پس هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل نیک کوي ایمان او عمل صالح دا فرشتې کوي که نه کوي کوي که فرشتې ایمان او عمل صالح کوي دا الله هر حکم مني هر حکم مني هغه لپاره بخښنه نشته ځکه هغه ګناه نه دی کړی او دا هغه لپاره جنت نشته جنت نشته جنت نماز تاسو نه دی ګناهګارو لپاره دی چې په خپل ګناه باندې خفه شي نن الله جل جلاله فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث قدسی دی چې الله پاک فرمایي چې زما په مخلوقات کې ټولو کې زیات خوښ هغه کس دی چې هغه خپل په ګناهونو باندې جاړي خپل ګناهونه یادې او په هغه باندې چل کوي جاړي خفه یې پکړي ګناهو کې ځان ته ننګاره کې د حلاکت ته روان دی ګناهګار هر سړی دی لکه پیغمبر د ګناه نه پاک دی د هغه نه علاوه څوک د ګناه نه پاک نشته تاسو ډېر زیات مغرړی غوندې نه او چا درنه نه خېږي زه به نن زه ودو ته لږ یم ما ته د غوږ څه پته لګي تاسو وده شي اواز درنه نه خېږي ایمان د ګناه نه پاک څوک دی پیغمبران دي دا په ګناه باندې د جرأت دپاره نه یم دا خبره تاسو به یاد ساتئ ښه داسې نه چې هر سړی سهار نه مټې ووایي چې اجازت دی که نه جرأت دپاره نه دی لیکن یاد ساتئ د الله د در نه ناامیدي کفر دی جنت ما او تاسو نه ګنهګار له الله تیار کړی دی هر سړی نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هر سړی ګنهګار دی هر سړی څه دی کل بنی آدم خطاء هر بنی آدم گناهگار دی هر بنی آدم گناهگار دی پیغمبران نه علاوه چې هر یو ګناهګار دی دوزخ ته ورځي نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وخير الخطائین التوابون ټول کې بهترین ګناهګار هغه کس دی چې هغه توبه وکړي الله پاک دې ټول کې غوړه دی نو ګناه کول د جهنم د تلو ذریعه نه ده یاد ساتئ په ګناه باندې همیشګیري جهنم ته د تلو ذریعه ده په ګناه باندې ځان ننګاره کول جهنم ته د تلو ذریعه ده ګناهو کې اړو پروا دي نه دا جهنم ته د تلو ذریعه ده زما په خبره پوه شو تاسو ګناه چې انسان د ګناه ته کېږي غلطي پکې کېږي
لیکن چې د مستقل لګیا دی په ګناه باندې دا د هلاکت نه دی نو د ګناه کوي او د هغه د سره پروا نشته ښه ښایسته ډوډۍ خوري بیا وموده کېږي خوب وله ورځي او اخته په ګناه کې دی دا د هلاکت ذریعه ده ګناه کوي توبې ته د سره فکر نشته نو د دې اثر څه دی ګوره د دغه قسم ګناهګار اثر دا دی چې د ده نه الله پاک د نیکۍ توفیق واخلي او چې کوم هغه ګناهګار دی چې د هغه خپل ګناه بار بار یادوي او جاړي خپل ګناهونه مخې ته کوي جاړي توبه وباسي د الله پاک نه د هغې اثر دا دی چې الله ورته د نیکۍ توفیق ورکړي ټولو کې غوره انسان هغه دی چې الله پاک هغه له د عبادت توفیق ورکړي نیک عمل توفیق ورکړي فالذین پس هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل نیک کوي لهم د دوی دپاره مغفرة بخښنه ده ورزق کریم او رزق عزتمند دی ادم المستوب داسې رزق دی داسې المستوب الله جل جلاله د ده کوي چې ډېر لکه د عزتمند دروند مېلمه چې سره قدر کوي هغه څه نه به الله پاک په ده قدر کوي یاد ساتئ قدر الله جل جلاله د جنتیانو قدر کوي او د لپاره دنیا کې خلک رزق پسې در په دی کوي که نه نو ځکه فورا په بخښنې پسې څه شی وي چې عزتمند رزق مول الله ورکړي او دې کې دا هم اشاره کېدی شي چې الله پاک به د آخرت په اعتبار باندې وبخي او دنیا کې به الله پاک عزتمند رزق ورکړي دنیا کې به خوشحاله شي نو د دنیا خوشحالي سکون هم په څه شي کې دی په دین کې دی دین کې عزتمندو د دین نه بغیر یو سړی خوشحالي طلب کوي یو سړی عزت طلب کوي یو سړی رزق طلب کوي یو سړی سکون طلب کوي او د دین نه بغیر طلب کوي دا حال است او محال است جنون دا قمقلتوب دی لیونتوب دی دین د کې نشته ته سکون طلب کوي څه ځای نه راشي سکون د کوم ځای نه راشي والذین د دې په مقابله کې والذین هغه کسان سعوا چې کوشش کوي فی آیاتنا په آیاتونو زمونږ کې زمونږ د آیاتونو په مخالفت کې په باطلولو کې کوشش کوي زمونږ د احکامو د قرآن په مخالفت کې کوشش سب کوي معاجزین عاجز کوونکي چې پیغمبرانو لره دیندارو لره عاجز کوي چې هغه موږ شکست ولا ورکړي ځان کوشش کوي چې زه وړ شم هغه څه شو حق والا پړ شو دا کوشش کوي د حق د کمزوري کولو کوشش کوي اولئک دغه کسان اصحاب الجحیم دوزخیان دي وما ارسلنا ندی لېږلي مونږه من قبلک مخکستانه من رسول پیغمبر ولا نبی او نه نبی دې کې تسلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کستا مخالفت کیږي اے نبی نو دا ته مخالفت کیږي یوازې ستا مخالفت نه دی شي مخالفت د تا نه مخکې چې ما څومره پیغمبران لېږلي دي که نبي مې لېږلی که رسول مې لېږلی دی د هغه مخالفت شی دی او د هغه په هغه بیان کې خلکو شکوک و شبهات پیدا کړي دي شیطان به راته د هغو ملګرتیا به کوله او په دې حق کې به شکونه پیدا کړل د خلکو دا تا نه مخکې هم دا کار شی دی رسول او نبی فرق ما تاسو ته ویلو زیات اقوالو ته ضرورت نشته یو دا قول واورئ چې رسول هغه چاته وي چې هغه سره نوی شریعت دی نوی شریعت چې چا سره هغه ته رسول وي او نبی عام دی که نوی شریعت ورسره وکړو نو په هغه زوړ پیغمبر په شریعت باندې و هغه هم څه شی دی نبي دی لکه هارون علیه السلام نبي دی رسول نه دی پوهېږئ تاسو او موسی علیه السلام رسول هم دی نبي البته یو بل په ځای باندې هم استعمالېدی شي مطلق رسول ذکر شي هر چا ته ویلی شي دا ممکن مطلق نبي ذکر شي هغه خو بیا عام وما ارسلنا ندی لېږلي مونږه من قبلک مخکستانه من رسول پیغمبر ولا نبی او نه نبی
الا مگر اذا تمنا کلم چاغه اولست اغل حکم د الله به اولست خلقتا القى الشیطان وبغرزو شیطان فی امنیته د په تلاوت کې د په تلاوت کې به د خلق په ژوند کې شک ورغورځو د خلق د الله حکم بیان کړ او شیطان به د دې بیانولو کې د خلق په ژوند کې څه ورغورځو شک به ورغورځو شک دا شک به د شک ته وځي له خلق او چې بلوغ شو وای ته څنګه نه دي ته خدا کار دا خبره دا خطا او د څه تعالی د څه نه ده دا مخکنی خلق څنګه چې هغه بخاری څنګه چې مختلف قسم شکوک و شبهات په دې کې پیدا کی بیا الله پاک څه چلو کی فینسخ الله ختم کی الله پاک ما هو یلقي الشیطان چې ورزولی شیطان هغه شکونه کوم شکونه چې الله پاک شیطان ورزولی د خلقو په ژوند کې هغه شکونه الله پاک د پیغمبر په خله باندې واضح کړي هغه شکونه ختم شي خلق څه پاتې شي شکونه والا خو حقیقت کې شک نه ختم شي ثم يحكم الله بمضبوط کې الله پاک آیاته خپل آیاتنا خدای مخکنه مضبوط دي خو خلق ته پته ولګي چې بالکل دا حق دي حق والے ته پته ولګي والله الله پاک علیم حکیم په دې حکمت والا ده په دې کې حکمت دې چې خلق په ژوند کې شکونه ورزول لپاره شیطان راويسته يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا بعض تعجب دنیا د خبرې د ګناهونو نافرمانی دا ته ډولي کې خسته کې ورته چې دا خپل کار نه لري پرې د پیغمبر د خبره دا کار الله پاک ولي کوي الله پاک له امتحان دی ليجعل چوغرز الله پاک ما هرس يلقي الشيطان چې ورزي شیطان شکونه فتنه ازمیخ دا د ازمیخ لپاره مثال په تور ډېر شي کسان دي دنیا خلق دي پیغمبر ته ناس دي پیغمبر هغه ته دعوت ورکړه څه کسان ومنه څه کسان په ګوند کې شک پیدا شي اونه مني مخالفین شي دا مخالفین شیطان جوړي شیطان د الله پر ځای اختیار ورکړی دی ولې ورکړی دی و امتحان دی څوک د شیطان په لمس کې راشي ګمراه شي او څوک د پیغمبر خبر واوري چې شي په هدایت شي ليجعل چوغرز الله پاک ما هو يلقي الشيطان چورزول شیطان شک فتنه ازمیخ للذین دا چا د پارا فی قلوبهم مرض چې دا په زړه کې د شک مرض ده والقاسیه قلوبهم او د سخت زړه والو د پارا امتحان بعض کسان خو د سخت زړه داسې چاغو اړو دې خبر ته ګوري چې د حق د باطل له خو نه منه لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې اړو دې خبرې طرف ته توجه نه کوي چې د څوې دې ته وخت کیلو خوي بدوي د منلو قابل دا کنه دا خو دا مقصد مخالفتي دغه الله پاک سخت شلونه ولا ویل او سخت الله پاک تاسو سخت شلونه وساتي سخت شلونه د بدبختۍ علامت ده د چاله چې الله پاک تاسو زړه ورکړي چې هغه نه قرآن او اثر نه کوي دا الله حکم دا اثر نه کوي د دې خبره کې اثر نه کوي دا سخت زړه ده او سخت زړه چې الله تعالی ورکړي دا بدبخت ده په دې باندې فیصله به بدبخت شي الله دې موږ حفاظت وکړي څلو علامې دي د بدبختۍ یو د سترګو وچواله ده چې دا الله د یو نه جاړي ده دل جواب ورسي او سترګو کې حیا نه او ګل د زړه سخواله ده د زړه سخواله او درن وګدو امیدونه دي وګدو امیدونه دي ساتي دا د بدبختۍ علامه ده لکه پته نه دي سهار نه شي تاسو نه او امیدونه دې موږ دې بیا ودا کوي شي بیا ودا کوي شي دا د بدبختۍ علامه ده دا سره غافل کوي او څلورم د دنیا حرص چې په څه طریقه باندې دنیا راغله دا د بدبختۍ علامه ده والقاسیه قلوبهم او سخت ظن ولو د بار امتحان ده
إن الظالمين يقينا ظالمان چې لفي شقاق بعيد په مخالفت لري کې دي ډېر سخت مخالفت کوي خو دا ظلم کوي د ځان سره چې د حق مخالف دی دا ظالم دی وليعلم الذين وجبتوا لګیا کسانو ته چې ورکړی شوی دی ورته علم پورته ورکړی شوی دی د دین زړه نرم دی انه الحق چې دا حق دی دا قرآن دا د الله کلام حق دی من ربک د طرفه د ربستانه فیؤمنوا به نو ایمان وروړي په دې حق خبره باندې الله په کلام او الله په دین باندې ایمان وروړي فتخبت له قلوبهم نرم شدی تزلون ددوی عاجز شدی تزلون ددوی سختی نکی مقابله نکی مخالفت نکی بلکہ چی چلو کی زړه عاجز شي کمزور شي دا الله د احکام مخدان کمزور کی فتخبت پس عاجز شي له د لپاره قلوبهم زړه ددوی وإن الله يقينا الله پاک لهاد الذين آمنوا هدایت کی دس مومنانو ته چې الله حکم تغاړي دي الى صراط مستقيم لار نغتا ولا يزال الذين كفروا همیشه به کافران فی مریه بشکی څوک چې په حق کې شک کوي دا به څه شي دا د کافرانو خو دي منه چې د طرف نه دي حتا تر دې پورې تاتيهم الساعه چراشي دوی ته قیامت بغتتن ناصابا او یاتيهم یا راشد عذاب یوم عقیم عذاب دا غشند وزه شند څنګه دا چې هیڅ قسم خیر پاره کې نشته کوم ورځ چې الله په کافرانو باندې عذاب راولي په دا ورځ باندې به خیر نه د خیر نه به دا ورځ شنډه وي هیڅ خیر به په دا ورځ کې نه يا أيها الناس يا خلق إنما أنا لكم نذير مبين يقينا زين تاسو لپاره يرون کې افکارا فالذين آمنوا پس هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل نیک کړی د دې لپاره بخنه دا او رزق عزتمند دي هغه کسان چې کوشش کوي پایتونو زمون کې معاجزین چې دا کمزوري کی اولئک دغه کسان اصحاب الجحیم دوزخیان دي وما ارسلنا ندلی گلنگا مخکستانا نیو پیغمبر یا نبی الا اذا تمنا مگر چکلا قلست دا اللہ حکم القى الشیطان اغرد شیطان فی امنیته دا غباغلستو کی دخلق بزرون کی شک فینسخ اللہ پس ختم کا اللہ پاک ما ہر شک يلقي الشيطان چغرزول الشيطان ثم يحكم الله بمضبوط کر الله پاک پل آیتنا الله پاک پو دے حکمت والا دے ليجعل چوغرز ما هوشك يلقي الشيطان چغرزول دے شیطان فتنة ازمیت دا چارا پارا چبزنو کی دشک مرز دے والقاسیت قلوبهم او دهاو چارا پارا چلون سختی یقینا ظالمان پا مخالفت لرکی دی او پتو لگی ایمان و آغا کسانو تا چور کشیو دے ورطا علم چی یقینا دا کلام حق دے دا طرفا درستانا پس ایمان روڑی پا دے کلام باندی فتخبت لہو نعجز شدیق کلام تا قلوبهم زندلوی یقینا اللہ پاک ہدایت کی ایمان والو تا دنی غلاری